السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. په دې هیله دوستانو چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. ګران ملګرو، دغه ویډیو چې دی د ستاتیک د مضمون اړونده لومړی ویډیو ده. انشاءالله موږ کوشش کوو دوستانو چې دغه کورس چې دی د ستاتیک اړوند چې دی دغه تر اخره پورې موږ تاسو ته وړاندې کړو. انشاءالله زه ډاډمن یم، باور لرم که چیرته تاسو دغه کورس تر اخره پورې تعقیب کړئ نو د تاسو ډیر مشکل به د ستاتیک اړوند مضمون دوستانو حل شي. صحیح ده دوستانو؟ لومړی رزو دې ته چې انجینری میخانیک څه شي ته ویل کیږي. صحیح ده؟ انجینری میخانیک د فزیک هغه برخه ده چې اجسام د قوو تر اغیزې لاندې د حرکت او سکون په حالت کې مطالعه کوي. یا دوستانو داسې هم ویلی شو چې انجینری میخانیک چې ده د قوو او په اجسام باندې د قوو د عمل څخه بحث کوي. دغه دوستانو انجینری میخانیک شولو. او دغه چې دوستانو بیا درې برخې لري. انجینری میخانیک یو د مایعاتو میخانیک ته، او دویم چې د کلکو اجسامو میخانیک ته، دریم چې د شکل بدلون موندونکو اجسامو میخانیک ته. دوستانو دغه د کلکو اجسامو میخانیک چې دی بیا هم دوه برخې لري، یو ستاتیک دی او بل هم ډینامیک ده. اوس راځو دوستانو دغه هر یو چې دی په ترتیب سره تعریفوو. خو زمونږ تاسو اساسي موضوع چې دوستانو د کلک اجسام میخانیک دی او په دې کې بیا ستاتیک موضوع دی. زمونږ تاسو اساسي موضوع دغه ده. دوستانو رزو د مایعاتو میخانیک ته لنډ تعریف کوو چې دا د انجینری میخانیک کومه برخه ده. دوستانو مایعاتو میخانیک چې دا د انجینری میخانیک مهمه برخه تشکیلوي چې مایعاتو پورې مربوط قوانین مطالعه کوي. دویم چې دوستانو د کلکو اجسام میخانیک ته رزو. کلک اجسام هغه اجسامو ته ویل کیږي چې د قوو د عمل له اثره د شکل بدلون ونه کړي. د میخانیک دغه برخه د انجینری عناصرو د تحلیل او ډیزاین لپاره اساس جوړوي. دغه چې دوستانو بیا په دوو برخو ویشل شوی ده، یو ستاتیک دی او بل هم ډینامیک ده. ستاتیک چې دوستانو د میخانیک فزیک هغه برخه ده چې اجسام د تعادل او سکون په حالت کې مطالعه کوي. او دوستانو بیا ډینامیک چې ده د میخانیک بیا هغه برخه ده چې اجسام د حرکت په حالت کې د قوې تر اغیزې لاندې مطالعه کوي. یعنی په ستاتیک کې چې دوستانو موږ تاسو د کلکو اجسامو تعادل او همدارنګه کومې قوې چې په هغوی باندې عمل کوي موږ تاسو همغه مطالعه کوو. صحیح ده؟ او ډینامیک چې دوستانو دغه چې ده کوم اجسام چې د حرکت په حال کې دي تر قوو تر اغیزې لاندې موږ تاسو بیا هغه په ډینامیک کې مطالعه کوو. صحیح ده؟ دریم چې دوستانو د شکل بدلون موندونکو اجسام میخانیک دی. یعنی دې ته کوو چې مواد مقاومت هم ورته ویلی شو، ځکه په مواد مقاومت کې چې دوستانو موږ تاسو د شکل بدلون موندونکو اجسام میخانیک چړو چې هلته ډیفورمیشن دی او یا هم د شکل بدلون دی، سټریس دی، سټرین دی چې موږ تاسو په مواد مقاومت کې دوستانو دغه شیان څیړو. صحیح ده؟ اوس راځو دوستانو تعریف ته. د میخانیک په دې برخه کې د اجسامو د تعادل ترڅنګ په اجسام باندې د داخلي قوو تاثیرات یعنی د شکل بدلون هم مطالعه کیږي دوستانو. صحیح ده؟ اوس راځو دوستانو اساسي مفاهیم ته راځو. مخکې له دې چې په ستاتیک مضمون باندې شروع وکړو، بعضې اساسي مفاهیم دي چې په هغوی باندې باید موږ تاسو پوه اوسو دوستانو. لومړی راځو دوستانو اساسي کمیتونه ده. لومړی خو راځو کیمیا څه شي ته ویل کیږي. کیمیا دوستانو هر هغه څه چې د اندازه کولو وړ وي دې ته کمیت ویل کیږي. صحیح ده؟ او په انجینری میخانیک کې چې دوستانو په اساسي کمیتونه چې دي هغه درې دانې دي، اوږدوالی دی یا لینت، او بل چې دوستانو وخت یا ټایم دی، او دریم مس او یا هم کتله ده. دغه چې دوستانو اساسي کمیتونه دي. اوږدوالی چې دوستانو په فضا کې د یوې نقطې موقعیت د ټاکلو او همدارنګه د یو فزیکي جسم د اندازې د ټاکلو لپاره استعمالیږي. یعنی په ستاتیک کې دوستانو اوږدوالی چې دی په خپله مونږ کله چې یوه نقطه په فضا کې وي د هغې د موقعیت ټاکلو لپاره او همدارنګه د یو فزیکي جسم د اندازو ټاکلو لپاره، فرض کړئ چې د دې اوږدوالی څومره دی، د دې بار څومره دی یا عرض څومره دی، هایټ یې څومره دی، د دې لپاره څنګه د اوږدوالي استفاده کیږي. دویم چې دوستانو وخت یا ټایم دی د پیښو د پرله پسې والي څخه عبارت دی. دوستانو وخت چې د مونږ په ستاتیک کې دغه په نظر کې نه نیسو، ځکه چې
مونږه په ستاتي کې چې ده د سکون په حالت کې دوستانو د کلک اجسامو تعادل او همدارنګه کومې قوې چې ورباندې په دوی باندې عمل کوي هغه څېړو. یعنی وخت چې دوستانو په دې ځای کې د اهمیت وړ نه دی مونږ ته په ستاتي کې صحیح ده، په ډینامیک د اهمیت وړ دی ځکه چې اجسام د حرکت په حال کې څېړي صحیح ده. نو ستاتي کې چې دوستانو مونږ د وخت څخه صرف نظر کوو ځکه چې اجسام د سکون په حالت کې مطالعه کېږي صحیح ده. او دریم چې دوستانو کتله ده د ذراتو مجموعه ده چې یو جسم ورڅخه جوړ شوی وي دې ته دوستانو کتله ویل کېږي صحیح ده. اوس راځو دوستانو په ستاتي کې بعضې فرضي دي چې په دې باندې باید موږ او تاسو پوه اوسېږو. دوستانو راځو لومړی ذره یا نقطوي جسم یا پارټیکل هم ورته ویل کېږي عبارت له هغه جسم څخه دی چې کتله ولري اما د ابعادو څخه صرف نظر شوي. دا اصطلاح د داسې مسایلو کې اجسامو ته استعمالوو چې په نوموړې مسله کې جسم ابعاد کوم رول ونه لري. نو دوستانو په ستاتي کې هم همداسې ده چې موږ چې دی د اجسامو ابعادو سره کوم کار نه لرو. نو مونږ په ستاتي کې چې دی یو کلک جسم چې دوستانو دغه ذره یا نقطوي جسم فرض کوو صحیح ده چې په دې باندې به انشاءالله وروسته بحث وکړو. دویم چې دوستانو کلک جسم ته راځو. یعنی کلک جسم څه ته ویل کېږي یا ریجډ باډي عبارت له هغه جسم څخه ده چې د مختلفو ذرو څخه جوړ شوی وي او د ذرو ترمنځ فاصلې د قوې د عمل څخه د مخه او وروسته تغییر ونه کړي دې دوستانو کلک جسم ویل کېږي. خو دوستانو په اصل کې دا کلک جسم چې دی دا بیخي نشته ده صحیح ده. یعنی هر جسم چې دی حتما شکل تغییر کوي خو دغه دوستانو په ستاتي کې چې دی مونږ د شکل تغییر نه څېړو. نو په دې خاطر باندې مونږ ټول اجسام چې دي دغه کلک فرض کوو چې بیخي د شکل تغییر نه کوي ځکه چې مونږ ستاتي کې دوستانو د کلکو اجسامو چې دی په خپله تعادل څېړو او د تعادل ترڅنګ کومې قوې چې په دې باندې عمل کوي هغه څېړو او د هغوی په مقابل کې چې کوم عکس العملونه دي هغه څېړو. نو په دې خاطر باندې دوستانو مونږ کلک جسم اصطلاح په ستاتي کې استعمالوو. البته په نورو مضامینو کې چې د کلک جسم اصطلاح چې دی دغه نه استعمالوو لکه مواد مقاومت کې ځکه چې هغه ځای کې ډیفارمیشن دی او یا هم د شکل تغییر مونږ تاسو څېړو دوستانو چې هلته سټریس دی او یا هم تشنجات دي او سټرین دی چې نسبي بدلون هم ورته ویل کېږي. نو دوستانو د کلک جسم اصطلاح چې دی یوازې مونږ په ستاتي کې استعمالوو صحیح ده. اوس راځو دوستانو د نیوټن قوانینو ته راځو. نیوټن چې دوستانو یو عالم دی چې نوموړي هم ډیر کار کړی دی د میخانیک فزیک په برخه کې. دوستانو مخکې له دې چې په د نیوټن په قوانینو باندې بحث وکړو لومړی دې ته راځو چې قوه څه ته ویل کېږي. قوه چې دوستانو د یو جسم عمل پر بل جسم عبارت له قوې څخه ده. دا هم دوستانو یو تعریف کېدلی شي یا داسې هم ویلی شو هغه عامل چې د جسمونو د حرکت لامل کېږي دوستانو دا هم یوه قوه ده. او یا قوه هغه عامل دی چې د جسمونو د سکون لامل کېږي. فرض مثال یو جسم روان دی ته مطلب ودروي صحیح ده دا هم یوه قوه ده د قوې په واسطه کار وشو. او یا قوه هغه عامل دی چې د یو جسم په سرعت کې تغییر راولي دا هم صحیح ده. او یا قوه هغه عامل ده چې د جسمونو په شکل کې تغییر راولي صحیح دوستانو. دغه چې دوستانو د قوې تعریفاتو. اوس راځو دوستانو د نیوټن لومړی قانون ته راځو صحیح ده. د نیوټن لومړی قانون دوستانو په دې شکل سره دی وایي که چیرې یو جسم د سکون او یا په ثابت سرعت سره د حرکت په حالت کې وي یعنی چې په دې حالت کې د ټولو وارده قوو محصله پر صفر وي نو نوموړی جسم خپل حالت ته تر هغه وخته پورې دوام ورکوي تر څو چې یوه بله غیر متوازنه قوه پرې عمل وکړي. دوستانو دغه شکل تاسو ګورئ په دې باندې درې قوو F1 F2 F3 صحیح ده دغه قوو ورباندې عمل کړی خو دغه جسم څنګه دی د سکون په حالت کې دی. وایي که چېرته یو جسم د سکون په حالت کې وي په دې باندې کومه قوه وارده نشي نو دغه به دوستانو د همیش لپاره د سکون په حالت کې وي. او یا داسې هم وایي که چېرته یو جسم ثابت سرعت ولري. دوستانو ثابت سرعت څخه هدف دغه ده چې یو جسم په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې طی کړي چې یو هم مثال دوستانو شمسي نظام دی صحیح ده چې په ثابت سرعت سره د لمر په شاوخوا کې څنګه کېږي دغه څرخیږي. نو دغه چې دوستانو د همیش لپاره به همدغسې د لمر په شاوخوا کې څنګه کېږي څرخیږي. که چېرته کومې قوې ورباندې عمل وکړله یو بله قوه راغله نو
نو دغه تعادل چې دی بیا له لاسه وځي. نو هدف دا شو دوستانو که چیرته یو جسم د ثابت سرعت سره د حرکت په حال کې وي، کومه قوه ورباندې اغیزه ونه کړي، نو دغه به د همیش لپاره د حرکت په حال کې وي. صحیح ده. او که چیرته یو جسم د سکون په حالت کې وي او کومه قوه ورباندې اغیزه ونه کړي دوستانو، نو دا به د همیش لپاره څنګه وي، د سکون په حالت کې وي. دغه دوستانو د نیوټن لومړنی قانون ده. صحیح ده. اوس راځو دوستانو د نیوټن دوهم قانون ته راځو. د نیوټن دوهم قانون دوستانو په دې شکل سره دی، کله چې یو جسم باندې یوه قوه عمل وکړي نو قوه نوموړي جسم ته تعجیل ورکوي، چې نوموړی تعجیل د قوې سره مستقیم اړیکه لري او د کتلې سره غیر مستقیمه او یا هم معکوس اړیکه لري. دوستانو هدف دغه دی چې ا چې دغه تعجیل دی او اف قوه د ام کتله ده. صحیح ده. وای دغه تعجیل چې دغه د قوې سره مستقیم اړیکه لري، یعنی په دې معنی چې هر څومره قوه زیاته وي د جسم چې د تعجیل زیاتیږي دوستانو. صحیح ده. او که چیرته کتله زیاته شي دوستانو د جسم ام، نو بیا په دې حالت کې چې د تعجیل څنګه کیږي، کمیږي دوستانو. یعنی تعجیل چې د قوې سره مستقیم اړیکه لري او د کتلې سره چې د معکوس اړیکه لري. صحیح ده دوستانو. چې دغه دوستانو کله تاسو طرفین وسطین کې نو اف مساوي کیږي ام ضرب ا. دغه دوستانو قوه ده چې په دغه جسم باندې عمل کړی دی او دې ته چې د ا تعجیل یې ورکړی دی. صحیح ده. د یوه کتله د ام اف قوې ورباندې عمل کړی دی او په دې باندې د قوې د عمل څخه وروسته ا تعجیل یې ورکړی. دوستانو د دغه قانون د ښه وضاحت لپاره دلته یو مثال په نظر کې نیسو. دوستانو مثال په دې شکل سره دی، که چیرته اف قوه 25 نیوټنه قوه وي په ام یو کتلې باندې چې 15 کیلوګرامه د عمل وکړي او همدارنګه په ام 2 کتلې باندې چې 10 کیلوګرامه د عمل وکړي، نو تاسو ته وایي چې دوستانو د دغه قوې له سره په دغه کتلې باندې هم تعجیل تاسو محاسبه کې او د ام 2 کتلې باندې هم. صحیح ده. موږ تاسو پیږو دغه کې ام یو چې دوستانو کتله کمه ده او ام 2 چې ده زیات ده. صحیح ده. مخکې له دې چې دغه سوال حل کو، نو دوستانو په ام یو کتله چې کمه ده په دې کې به تعجیل زیات وي او همدارنګه ام 2 چې ده 10 کیلوګرامه ده، یعنی هر څومره چې کتله زیاتیږي دوستانو تعجیل هم کمیږي ورسره. صحیح ده. دوستانو فرمول دغه ده چې ام مساوي کیږي اف پر ام ده. صحیح ده. قوت چې دوستانو 25 نیوټنه ده، ام یو کتله 15 کیلوګرامه ده او لومړی غواړو چې په همدغه ام یو کتلې باندې موږ تاسو تعجیل پیدا کړو. نو دوستانو فرمول هم دغه ده چې ای یو مساوي کیږي اف پر ام یو. اف چې دوستانو 25 ده او ام یو چې ده 15 ده. د چې کله دوستانو تاسو تقسیم کې، نو دوستانو کله چې همدغه 25 نیوټنه قوه په ام یو کتلې باندې عمل وکړي، نو هغې ته 15 متر پر سکند مربع سره تعجیل ورکوي. صحیح ده. اوس دوستانو همدغه کتله 25 نیوټنه په ام 2 کتلې چې 10 کیلوګرامه د عمل کوي، موږ تاسو محاسبه کوو چې د دې تعجیل څومره کیږي. صحیح ده. نو ام 2 مساوي کیږي اف پر ام 2. اف چې د همغه 25 نیوټن د ام 2 چې دوستانو دغه د چې 10 کیلوګرامه ده، چې کله دوستان تاسو تقسیم کړئ 2.5 متر پر سکند مربع کیږي. دوستانو هدف دغه شولو د دوهم قانون، کله چې کتله زیاتیږي دوستانو تعجیل کمیږي. صحیح ده. او کله چې قوه کمیږي تعجیل کمیږي او که قوه زیاتیږي تعجیل هم زیاتیږي. یعنی هدف دا شو قوه له تعجیل له قوې سره مستقیم اړیکې لري او له کتلې سره چې د معکوس اړیکه لري، چې په دې ځای کې تاسو ولیدلو کله چې کتله 15 کیلوګرامه وه، همدغه قوې نوموړي جسم ته 15 متر پر سکند مربع تعجیل ورکړ، او کله چې کتله زیاته شول نو تعجیل کم شو 2.5 متر مربع پر سکند شو. 2.5 متر پر سکند مربع شو. اوس دوستانو راځو موږ او تاسو دریم قانون ته راځو. صحیح ده. د نیوټن دریم قانون ته دوستانو دریم قانون په دې شکل سره د دوه جسمونو ترمنځ د عمل او عکس العمل قوې سره مساوي مخالف الجهته او یوې تاثیر کرښې لرونکي دي. دوستانو دویم قانون د نیوټن داسې ده چې هر عمل عکس العمل لري. دوستانو داسې فرض کړئ چې دغه یو جسم دی A او د B هم یو جسم دی، دا چې کله په یو بل باندې مطلب قوې واردوي، نو د دغه دواړو قوې چې دي دوستانو سره مساوي دي. صحیح ده. یعنی د یوې ته ویلی کېږي عمل قوه او بله چې د عکس العمل قوه ده. صحیح ده. یعنی فرض کړئ چې دغه اف قوه چې دوستانو په دغه B جسم باندې وارده شوې ده، دغه دې ته ویلی کېږي اکشن. صحیح ده.
او په مقابل کې چې کومه د بي جسم لخوا وردیږي د ته ری اکشن ویل کیږي یا د عکس العمل قوه ویل کیږي. صحیح دوستانو، یعنی په دې معنی چې هر عمل عکس العمل لري، یعنی هر څومره چې دغه اف قوه په مقابل کې دغه ری اکشن او یا هم د عکس العمل قوه چې دوستانو دا سره مساوي ده، چې دغه دواړو قوو مقدارونه سره مساوي خو مخالف الجهت دي. صحیح دوستانو، اوس راځو د نیوټن د جاذبې قانون ته راځو دوستانو. صحیح ده دوستانو، د نیوټن د جاذبې قانون چې دی په خپله د همدغه د درو قوانینو د مطالعې څخه وروسته دغه قانون منځته راوړی دی چې په دې شکل سره دی چې د هرو دوو جسمونو ترمنځ د جاذبې یوه قوه وجود لري چې نوموړې قوه د نیوټن په واسطه پېژندل شوې ده چې په لاندې ډول دی دوستانو. قوه په دې شکل سره ده چې اف مساوي کېږي او یا هم د نیوټن د جاذبې قانون چې دی قوه چې دی دوستانو جی ضرب ام یو ضرب ام 2 تقسیم پر ار مربع. دوستانو دغه تاسو بدلی شئ چې یو دغه ام جسم دی چې غټ ام سره ښودل شوی دی او بل هم دوستان چې دی دا کوچنی ام دغه دوه جسمونه دي چې دوی ترمنځ فاصله چې دی ار دی دوستانو. نو کله چې غواړئ چې تاسو دغه دواړو جسمونو ترمنځ د جذب قوه په لاس راوړئ نو دوستانو هغه دغه ده. صحیح ده، فرمول په واسطه کولی شو. دوستانو په دغه فرمول کې اف چې دی د دوو جسمونو ترمنځ جاذبې قوه ده او جی جاذبوي ثابت چې قیمت یې نظر تجربو ته دوستانو ټاکل شوی دی چې شپږ شپېته اشاریه درې اویا ضرب لس په توان د منفي 12 متر مکعب تقسیم کیلوګرام ضرب سکند مربع دی دوستانو. صحیح دی، ام یو او ام 2 چې دی د دواړو جسمونو کتلې دي او ار د دواړو جسمونو ترمنځ فاصله ده دوستانو. صحیح ده، په دې کې به انشاءالله وروسته مثال هم دوستانو حل کړو. صحیح ده، اوس راځو دوستانو وزن ته راځو چې وزن څه ته ویل کېږي. صحیح ده، یا ویټ. د ځمکې جاذبې قوې ته وزن ویل کېږي. د یو جسم وزن د لاندې فرمول په واسطه دوستانو لاسته راځي چې ډبلیو مساوي کېږي ام ضرب جي. دوستانو په دې کې ډبلیو چې دی دغه د جسم وزن دی، ام کتله دی او جي چې دوستانو دغه تعجیل دی د ځمکې جاذبې چې 9.1 متر پر سکند مربع دا دوستانو قیمت دی. صحیح ده، چې دا کېدلی شي تغییر هم وکړي دوستانو په هر څومره چې پورته ځو موږ او تاسو د ځمکې سطحې څخه دا قیمت څنګه دی دوستانو کمیږي، خو عموما چې په محاسبو کې په نظر کې نیول کېږي همدغه د 9.1 متر پر سکند مربع. صحیح ده دوستانو، اوس راځو د واحداتو بین المللي سیستم یا متریک سیستم ته راځو. صحیح ده، چې دا هم په ستاتیک دوستانو ډیر مهم دی د واحداتو سیستمونه چې باید موږ تاسو ورباندې پوه اوسېږو. دوستانو په دې سیستم کې اساسي واحدات چې دي کتله ده چې په کیلوګرام سره اندازه کېږي او اوږدوالی دی چې په متر سره اندازه کېږي او وخت چې په ثانیې سره اندازه کېږي. صحیح ده، او په دې سیستم کې د قوې واحد چې دوستانو نیوټن دی چې یو نیوټن قوه عبارت له هغه مقدار قوې څخه ده چې په یو کیلوګرام کتلې باندې عمل وکړي او هغې ته 1 متر پر سکند مربع تعجیل ورکړي. دوستانو په د واحداتو بین المللي سیستم یا اس آی هم ورته ویل کېږي دوستانو، په دې سیستم کې د قوې واحد نیوټن دی. خو نیوټن دوستانو به داسې طریقه وایي که چېرته یوه قوه اف یوه قوه ده په 1 کیلوګرام دغه کتلې باندې عمل وکړي دوستانو او دغه کتلې ته 1 متر پر سکند مربع سره تعجیل ورکړي نو همدغه قیمت دوستانو 1 نیوټن ویل کېږي. صحیح ده، په 1 کیلوګرام کتلې باندې عمل کوي او دغه کتلې ته 1 متر پر سکند مربع تعجیل ورکوي دغه قوه، نو کوم قیمت چې ورڅخه لاسته راځي همدې ته ویل کېږي دوستانو